Assalamu alaikum and welcome to IT Hub. په previous video کې مونږ د EIGRP related چې څومره هم تیوري وا هغه هم د CCNP لیول هغه کمپلیټ مونږ ډیسکس کړی و او امید دي چې ان شاء الله تاسو هم هغه باندې کار کړی وي ولې چې تیوري باندې پوه نشئ نو پریکټیکل هیڅ کوم اهمیت نه لري د پریکټیکل نه تیوري ډېر امپورټنټ ده هغه د ایگزام پوینټ اف ویو سره هم او د پریکټیکل لایف ته د تللو دپاره هم نو تیوري ډیره ضروري ده صحیح ده نو ان شاء الله تاسو به تیوري کتلی وي په دې ویډیو کې زه ګارانټي درکوم که چا ویډیو کتلی وي د تیوري نو هغه له د پریکټیکل ډیر ایزي وي او که چا نه وي کتلی نو کاین لیول تیوري وګورئ د هغې نه بس بیا پریکټیکل وګورئ نور ټایم نه ویسټ کوو زو ټپالوژۍ له او په ټپالوژۍ کې کار کوو ویل راځو مونږ سټارټ اخلو د EIGRP د پریکټیکل ورک صحیح ده اول ډومبه په تاسو په دغه ځان پوي کوي په ټپالوژي باندې چې دلته ما سره R7 دی R10 دی R29 دی او آی تھنک چې دا R12 دی صحیح ده R12 او دا بل چې کوم دی دا R13 دی 30 دا راوټرز دي او هر یو راوټر ته مخامخ یا په مینس کې نیټورک لګیدلی دی صحیح ده چې مطلب د R10 او د R7 په مینس کې دا نیټورک چلیدلی دی بیا د دې نیټورک 1 IP دلته ده او 2 IP دلته ده سیم په دې نورو کې هم همدا سیسټم دی صحیح ده دلته صرف ما یو لوبیک جوړ کړی دی د as a lane use کوم local area network use کوم صحیح شو 1.1.1 او دلته هم یو لوبیک دی as a lane 4.4.4.4 صحیح شو اوس د دې مینس کې به زه چې کنفیګر کوم دلته د ښکاریم نه EIGRP به زه کنفیګر کوم EIGRP صحیح ده ښه زه به سټارټ والم بره د R10 نه صحیح ده چې څنګه کنفیګر کیږي څنګه نه کنفیګر کیږي R10 له به راشم دا موږ سره R10 دی صحیح ده ګوره اول کمانډ ورکه ډو شو IP پروتوکول چې آیا دلته کوم پروتوکول چلیدلی دی او که نه دلته ګورئ هېڅ کوم قسم پروتوکول فی الحال نشته صحیح ده پروتوکول نشته نو زه به راشم او کمانډ به ورکړم چې راوټر EIGRP فار ایگزامپل 100 نو آټو سمري نو آټو سمري مطلب چې سمرایزیشن چې کوم دی یا مطلب سبنیټینګ سوري سبنیټینګ دوه قسمه سپورټینګ دی یو آټو دی یو مینول دی ما ورته ویل چې آټو ته یې مه کوه زه به په خپله مینولي کوم صحیح ده دا ما تاسو ته په CCNA کې ښه په ډیټیل تشریح کړی و ضرورت اوس نشته چې زه اوس دلته بیا تشریح کړم اوس بیا دلته مونږ کمانډ بل ورکوو په ډاینامیک مطلب EIGRP کې چې مطلب د سره کوم نیټورکس دي دا به زه ورته وایم چې ته دا بل ته ولیږه نو اوس ماله معلومات نه کیږي چې د سره کوم نیټورکس دي نو زه په دوه طریقو باندې دا نیټورک کتلی شم ګوره ډو شو IP انټرفیس بریف دلته د سره دوه نیټورکس دي 192.168.10.2 او 40.2 دا دوه نیټورکس دي صحیح ده ها ته دې کمانډ سره هم کتلی شي ډو شو IP alias دلته وګوره چې کوم IP یې بره ما تاسو ته هغه دلته هم شته نو زه به همدغه دواړه ایډورټایز کوم صحیح ده نو کمانډ مې ورکړو نیټورک 192.168.10.0 پوره نیټورک مې ایډورټایز کړ بل کوم نیټورک دی بل دی 40 دا دواړه نیټورک ما څه کړل ایډورټایز کړل صحیح ده واپس به راشم R29 نه بلکې 29 نه په مینس کې ما کوم دغه نه اساین کړه دلته یو IP نشته وګورئ دلته م IP نشته دا ما خپل د خپل ځان دپاره دلته IP نه دي کنفیګر کړي نو دې وجه باندې زه دلته نشم راتلی ولې چې د دې دواړو مینس کې چې کوم IP اډرس دی هغه نشته نو نیبرشپ به په کومه جوړېږي بیا نو زه به سټارټ بیا د بل د چا نه والم را به شمه دې راوټر ته R30 ته او د باندې به EIGRP کنفیګریشن سټارټ کم صحیح ده ګوره R30 لا رالم ښه
सॉरी यार ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के कमांड में वर्क राउटर EIGRP 100 नो टू समरी डू शो IP alias नो नेटवर्क फॉर नेटवर्क से शो नेटवर्क 192.168.50 या 60.0 सॉरी बल्दे मुसरा 50 और बल्दे मुसरा 40 जिसंगा 40 एंटर कम नेबरशिप दगा बरासी एडजेसेंसी मैसेज बरासी हाँ पदे मैसेज क्यों करे मैसेज की सिविली दी या सी गुख्ती या सी लिखली दलतो करे ड्यूल लिखले दे माता स्तमख की मिलियो चिद ड्यू मींस की ड्यूल एल्गोरिथम चलेगी सही शो डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिथम दा मुक्सर लॉग दे पिंजम नंबर लॉग दे नाइबर चेंज मतलब पनाइबर की चेंज शो द चा पखातर चेंज शो EIGRP कम वर्जन 4 कम ऑटोनोमस सिस्टम 100 नाइबर सोग दे दा नाइबर दे मुक्सरा अब एडजेसेंसी चिकम दगा चेशवा न्यू एडजेसेंसी मुक्सरा अपशवा सही शो मतलब दा राउटर वही चिजमा यो नाइबर पैदा शो द नाइबर राउटर आईडी छेदा दादा उस व्हाट इज राउटर आईडी राउटर आईडी माता सुला पसीसेने के माई थिंक छे दगा दरकड़ाओ यो हैंड होता में दरकड़ाओ पसीसेन भी पतिवरी की में हम दरकड़ाओ उस व्हाट इज राउटर आईडी दा तासु खपले भी उगोरे मतलब दा चिप नेटवर्क के द हर यो राउटर द पहचान द पारा प EIGRP के यो राउटर द खपल जान द पारा यो न यो IP खामखा सेलेक्ट कई पागे के द्रे ऑप्शन भी आगा माता स्तविली उची मतलब लूबैक ओ मैनुअल हाईएस्ट IP एड्रेस अ कांसेप्ट ऑफ समादर कल खपले बे चेक की सहीदा खुदलता दा इज राउटर आईडी राखी सीधा संगे राखी सीधा आगा खपले बे उगोरे हाँ द दीजिना हम नेबरशिप मुक्सर छे शो जोड़ शो राबशम चरता दी R12 था R12 था गोरा 12 लरालम राउटर EIGRP 100 नोट टू समरी नेटवर्क बल्कि डू शो IP alias नेटवर्क 192.168.30.0 और बल छेदी 60.0 सही था खादा उशु एग्जैक्ट उस बराशु R29 ला पता बहुम EIGRP चलो वाले चे द R7 और R30 सर द नेबरशिप जरूरी दे नो ऑटो समरी नेटवर्क 192.168.20.0 और बल से शेदे उस बमुंगला पता लगी कि 50.0 सही शो दल तम गुरे नेबरशिप जोड़ शो यो तरफ ते जोड़ शो बल तरफ ते नहीं जोड़ वाले चमंग पदे राउटर बनी EIGRP ने दे चला वाले इस बराशम आमदी R7 ला दे राउटर ला राउटर EIGRP 100 सहीदा नो ऑटो समरी उस डू शो IP alias दसरा नेटवर्क डेर ज्यादती जब दायव चे कन्फिगर को मसूरी एडवर्टाइज को नुदा माना डेर ज़ेड टाइम अखली तब माना डेर ज़ेड टाइम वाली नो परियल के 0% हम न दा रिकमेंड चे दा कम डिफ़ॉल्ट राउट से चलो माँ प EIGRP की चे डिफ़ॉल्ट राउट चलो नो दा परियल के कल हम न दा रिकमेंड मतलब जिब दियो कमांड सर दा टूल छे को माँ एडवर्टाइज को हाँ शायद ताला पे एग्जाम की क्वेश्चन होम राशि ची मतलब दा तुमर नेटवर्क चिता सर दी दा माता पे इंडिविजुअल यो कमांड सर म एडवर्टाइज कवा दा माता पे यो कमांड सर एडवर्टाइज का नो आगा कमांड हम सर शेवी पे EIGRP की डिफ़ॉल्ट राउट संगा गोरा बेम दर देम चिता पर रियल की कल हमने दे रिकमेंड हाँ नेटवर्क दा संगा एंटर कम यकीन मनी चे द्रेव राउटर सरब द नेबरशिप मैसेज माला राशि गोरा हाँ एंटर द्रे मैसेज जनरल
دا وی which is ما درې نایبر شو یو 30 یو 20 بل 10 کم دی ګوره یو 10 شو یو 20 شو بل 30 شو وی دا درې زما چې شو نایبر شو بیا تاسو لما ویلیو په CCNP کې تیوري چې کوم لیکچر وو چې کله OSPF کنفیګر شي نایبرشپ جوړ شي نو موږ سره درې قسمه ټیبل جوړیږي یو وی نایبر ټیبل بل وی ټاپولوژي ټیبل او بل وی راوټینګ ټیبل اول راځو نایبر ټیبل ګورو صحیح ده نایبر ټیبل د چا ګورو د R30 وګورو صحیح ده یا د دې R7 وګورو ځلک وینډو کې غټ دی دا وګوره ها ګوره اینډ کمانډ ورکو شو IP EIGRP نایبر ټیبل کې مالا میسج راک بلکې انفارمیشن راکل وی درې نایبر دی دا په دې انټرفیس زما نایبر دی دا په دې انټرفیس زما نایبر دی دا په دې انټرفیس زما نایبر دی دلته د موږ سره هول ټایم دا 13 دی دا به راکمیږي 12 11 بیا 10 چې کله 10 له راورسیږي دا به اتوماتیک بیا 15 له ورسیږي بیا به راکمیږي 14 13 12 11 10 بیا 15 ولې چې هر 15 سکند پس هلو سند کیږي او 15 سکند انتظار دی ها دا راوټر وی چې دومره ټایم کیږي چې زما دا درې وړ نایبر دی دلته دی SRT smooth round trip time smooth round trip time دا اصل کې چې یو راوټر بل راوټر ته هلو سند کی او داغه اکنالج را رسیږي هغه ټایم ته موږ سموث راوند ټریپ ټایم وایو بل دی RTO ری ټرانسمیشن ټایم آوټ دا اصل کې دا هلو چې کوم دی دا موږ سره ملټي کاست کیږي صحیح دا هلو ملټي کاست کیږي خو چې کله هلو ملټي کاست ونشي نو بیا یونیکاست کیږي نو د یونیکاست کوم هلو لاړ شي په اپسه کې داغه اکنالج راشي دومره ټایم ته موږ شی وایو RTO دلته دی کیو کاونټ اصل کې د کوالټي اف سرویس ریلیټډ دی لکه دلته یې څه مطلب دی دلته دا مطلب دی چې فار ایگزامپل د EIGRP یو پیکټ که چرته کوالټي اف سرویس د وجه باندې ډراپ شو نو دلته به تاسو کاونټ ښیي چې لکه دومره پیکټ کوالټي اف سرویس ډاون کړی دی او دا د موږ سره سیکوینس نمبر نو دا موږ سره څه شو دا موږ سره نایبر ټیبل شو کوم ټیبل نایبر ټیبل بل کمانډ دی شو IP EIGRP ټاپولوژي په ټاپولوژي ټیبل کې ما تاسو ته په تیوري کې ویلو چې د سورس نه ډیسټینیشن پورې چې څومره هم لارې دي یا مطلب آل پات هغه ټوټل په کوم ټیبل کې پراته وي په ټاپولوژي ټیبل کې پراته وي دا موږ سره ټاپولوژي ټیبل دی ګوره زه په کوم راوټر یم زه په دې راوټر یم دې راوټر ته 4 نیټورک رسیدلی دا 4 نیټورک د کوم راوټر دی د 30 راوټر دی دلته چې کوم ځای کې لګېدلی دی هغه راوټر دی اوس ګوره دا وی دا راوټر وی چې لکه د 4 راوټر ته سوري د 4 نیټورک ته زه په 3 لارو تلی شم یو دا لار دا 10 والا بل 20 والا بل 30 والا دا 20 دا سوري دا 10 دا 20 دا 30 دا د 3 وړ لار باندې وزت لیشم نو آل پات د سورس او ډیسټینیشن پورې په کوم ټیبل کې وي په ټاپولوژي ټیبل کې وي ها بل شو IP راوټ دا موږ سره اوس شو دا موږ سره راوټینګ ټیبل دی خو په راوټینګ ټیبل کې دا یو نیټورک راواله 4 نیټورک ته سو لارې دي وی 3 لارې دي او 3 وړه بیسټ لارې دي ځکه راوټینګ ټیبل ته راغلي دي ولې بیسټ لارې دي ګوره هغه کوم ټاپولوژي ته راشو په ټاپولوژي کې ته کته شي دا راوټر وای چې 4 نیټورک ته مطلب دې نیټورک ته زه په 3 لارو تلی شم یو لار 2 3 ولې 3 وړه راغلي دي سوال ګوره دا دی
چې په دې لار کې هم دوه راوټر مینځ ته سوري مخې ته راځي او په دې لار هم دوه دانې مخې ته راځي او په دې لار هم دوه مخې ته راځي او دلته ایترنیټ ټیکنالوژي یوز ده د ایترنیټ ټیکنالوژي بینډویث او ډیلی ام ټي یو لوډ ریلایبلټي ټوټل سیم دي دی وجه باندې دا راوټر وای چې 4 نیټورک ته ماته درې وړې لارې شي دي بیسټ دي یو کې مطلب کوم کمې به شي نشته چې زه یو درته بیسټ کوم او بل درته کم بل درته بیسټ نه کوم څه شو نو دی وجه باندې درې وړې لارې راغلي موږ سره ها بیا په ای آی جی آر پی کې موږ سره کې ویلیو وي کې ویلیو اصل کې دا کې چې کوم دی دا کوم ابریویشن یا مطلب مخفف نه لري دې ته موږ ویلی شو کانسټنټ نه پوهېږم سپیلنګ به صحیح وي یا نه خو کانسټنټ ورته ویلی کېږي صحیح ده دې کې ویلیو کې 5 شیان دي ځینې کسان وایي چې نه شپږ دي دواړه صحیح دي زه درته لږ پکې ډیفرنسیشن کوم ګوره موږ سره یو وي K1 ریپرزینټ کوي بینډویث او دا بینډویث به بای ډیفالټ په انټرفیس باندې چې وي آن به وي 1 به وي بل دی موږ سره K2 دا ریپرزینټ کوي لوډ د انټرفیس لوډ او دا به بای ډیفالټ آف وي بل دی K3 دا ریپرزینټ کوي ډیلی او دا هم always on وي بل دی موږ سره K4 ریپرزینټ کوي ریلایبلټي او دا ریلایبلټي هم شی وي بای ډیفالټ آف وي او لاست چې کوم دی هغه پنځم دی پنځم ریپرزینټ کوي MTU MTU نه شي جوړیږي میکسیمم transmission unit maximum transmission unit دغه MTU چې کوم دا هم by default چې شي وي off وي صحیح شو by default off وي اوس دا کوم ویلیوز چې ما ولیکل تاسو ته دا په دې انټرفیس په دې طریقه وي ګوره 1 مړه یار 1 0 1 0 0 دا په دې انټرفیس باندې وي او په دې انټرفیس هم امدا سیستم وي 1 0 1 0 0 کته په دې یو کې ویلیو کې چینج راولي مطلب 0 دی 1 کې یا 1 وي 0 کې نو یقینا موږ د دې دوړو نه برشي بچي شي ډاون بشي ولی چې کې ویلیو مس میچ شو نو دغه کې ویلیو چې کوم دی دا به ته آلویز شی ساتي بای ډیفالټ خو سیم وي خو دا به ته نه چیړي که په یو سایډ دی وچړه په دې بل سایډ به هم به چیړي صحیح شو که تاسو سوچ کړی وي په CCNA کې موږ تاسو د EIGRP میټریک ویلو چې میټریک چې دی بینډویث پلس ډیلی ده هغه بینډویث پلس ډیلی ولې ده ګوره دغه 1 چې کوم دی لومبی 1 دا بینډویث ریپرزینټ کوي او دغه دویم 1 چې کوم دی دا ډیلی ریپرزینټ کوي نو سیسکو ولم وایي چې لکه تاسو چې کله میټریک فایند آوټ کوئ په دې دوو باندې فیصله کوئ بینډویث پلس ډیلی دا نور درې مه چیړئ خو دا هم درته وایي چې نه زه مطلب په دې 5 وړ باندې تا ته بیسټ پات سلیکشن کولی شم خو ریکمنډ دا ده چې دا 2 چیړئ 3 مه چیړئ دې وجه باندې دا کمې چې آن کړي دي دا چیړئ دا نور 3 به نه چیړئ صحیح ده او پاتې MTU شو MTU باندې انشاءالله د EIGRP په اخر کې بیا موږ خبرې وکړو خو که لنډې درته ویم MTU چې کوم دا میکسیمم ټرانسمیشن یونټ دا بای ډیفالټ 1500 وي لکه ګوره دلته دې راوټر ته یو پیکټ راغی صحیح شو او دا پیکټ و فار ایگزامپل 1400 بایټ او د دې MTU څومره وه 1500 بایټ وه نو دا راوټر به څه وکړي دا راوټر به دغه 1400 بایټ چې کوم دي دا 2 ټوکړې به کړي 2 سیګمنټ به تنه جوړ کړي یو سیګمنټ به جوړ کړي 1500 بل سیګمنټ به جوړ کړي 100 لکه مطلب دا چې ډیټا که پیکټ
په غټ بایټ کې راغلی نو دا به سیګمنټ کوي د 1500 بایټ نه به سیګمنټ نه زیاتوي. صحیح ده؟ او که کمه راغله فار ایگزامپل 900 راغله بس دا به په یو سیګمنټ کې سینډ کوي. خو که زیاته راغله هغې نه به ټوکړې جوړوي او سینډ کوي خو ټوکړه د 1500 بایټ نه به زیاته نه وي. خو دا ډیپینډ کوي په یو نیم انټرفیس فار ایگزامپل زیاته وي په یو نیم کمه وي. صحیح شو؟ دې ته موږ وایو MTU میکسیمم ټرانسمیشن یونټ. صحیح شو؟ ښه اوس دغه کوم کې ویلیو چې دي دا موږ څنګه کتی شو؟ مطلب په راوټر کې موږ په کوم کمانډ سره شو کولی شو؟ ګوره کمانډ به ورکې شو IP پروټوکول انکلوډ کې انټر. دی څنګه رانوستو؟ کار خدا و چې دې کمانډ سره ښکاره شوي وی. خیر بل کمانډ هم شته شو IP EIGRP traffic enter. نه دلته نه just a minute show IP protocol دا یې بره په ټاپ باندې وګورئ دا دی metric weight K1 on K3 on باقي K2 K4 K5 دا چې کوم دي دا چې موږ سره دا آف دي. صحیح ده؟ اوس مانه یو پاتې شو 6 دا 6 تاسو یو ځای کې کتلی شئ. صحیح ده؟ باید دې کمانډ سره شو کړی وی. زه شاید لږ ټرای پې کوم که چېرته شو IP protocol include یا section K begin برا ښکار خو include خیر لیف دې کې شپږم هم شاید تاسو ته ښکاره شي. صحیح ده؟ شو IP پروټوکول include خیر د 15 شو خو شپږم هم شاید تاسو ته بیا په یو ځای کې ښکاره شي خو د شپږم له مخه پکېږئ. دا شپږم چې کوم دی دا اصل کې موږ سره د دغه دپاره یوز کېږي په EIGRP کې مخکې شاید تاسو که چېرته موږ سره پاتې شوي نو انشاءالله او به وایو موږ تاسو به یو کنسپټ وایو MPLS بل وي MPLS پلس ټرافیک انجینیرینګ. نو په هغې کې د شپږم چې کوم دی د هغې دپاره ریزرو دی. فلحال دومره یاد ساتئ چې دا د MPLS ټرافیک انجینیرینګ دپاره دی. صحیح ده؟ دلته شو نه شو باید درته شو کړی وی خو خیر زه ته اوس کنفیګر کوم هغې کې هم بیا ښکاري. صحیح ده؟ شو IP پروټوکول ښه لیف زه انشاءالله اوس یې درته کنفیګر کوم چې دا به څنګه کنفیګر کوو. ګوره زه په کوم راوټر یم؟ زه په R7 باندې یم. نو راوټر EIGRP 100 صحیح شو؟ میټریک ویټ کوېسچن مارک وکړه. دلته وګورئ TOS دلته یو ویلیو مان غواړي فار ایگزامپل 0 دا د کوالټي اف سروس دپاره ده. ښه ما 0 ولیکل. بل K1 غواړي. K1 مطلب بینډ ویت ما ورته ویل چې 1. K2 فار ایگزامپل موږ سره چې دی K2 موږ سره لوډ دی. لوډ بای ډیفالټ 0 ما څه که 1 مې که بل مې 1 که بل مې 0 بل مې 0 پنځه واړه کې ما صرف یو کې چینج راوستی په دویم کې مې چینج راوستی. زه انټر کوم نیبرشپ ته ګوره نیبرشپ یې ډاون شوې او دلته وګورئ کې ویلیو مس میچ میسج مالا شو دا وګورئ کې ویلیو مس میچ نو نیبرشپ ډاون شو. زه راځم بیرته دا کې ویلیو صحیح کوم. صحیح ده؟ نو څنګه به صحیح کوو؟ دلته راشه صرف دا 0 کوئ دا 0 کا بیرته به نیبرشپ اپ شي. دا وګوره 2 اپ شو او درېمم په کار دی درېمم اپ شو. صحیح ده؟
نو دغه سي موږ سره کې ویلیو چینج کیږي. صحیح ده. هغه لومبه 0 چې ما ورکړه کوالټي اف سروس یا ام پی ال اس هغه موږ سره شو هغه موږ سره شپږم. صحیح ده. نو شو ها اوس په ایچ آر پی کې چې کوم دی د اپډیټ ټریګر هم سند کیږي او انکریمنټل هم سند کیږي. ټریګر او انکریمنټل. اوس د اپډیټ وای ست ګوره دا موږ سره یو راوټر دی فار ایگزامپل R1 دا موږ سره دی R2 دا خپل کې کنیکټ دی ما چې کنفیګر کړی دی EIGRP په کنفیګر کړی دا. صحیح ده. دلته فار ایگزامپل یو نتورک 8/10 اوس چې څنګه دا چینج او شو دا چینج کله فورن R1 R2 ته لیږي دې ته موږ وایو ټریګرډ اپډیټ. ټریګرډ اپډیټ. بل دی انکریمنټل اپډیټ. صحیح شو. انکریمنټل اپډیټ کې ټریګرډ او انکریمنټل کې مطلب لږ فرق دی. هغه فرق څه شی دی ګوره ټریګرډ کې چې کله چینج وشو سند شي هماغه ټایم سند شي. انکریمنټل داسې وي چې هغه چینج سند شي خو ورته وي چې لکه باقي خیر خیریت دی. لکه زه یو جنرال اگزامپل په دې کې در کوم. په دې کې اکثره سټوډنټان مالا کوېشن کوي چې په دې کې موږ پوه نه شو. ګوره فار ایگزامپل دوه ملګري دي یو ملګري دلته فار ایگزامپل اسې جنرال دوی مطلب چرته روان دي بازار ته خو دوی چې په کوم سړک ځي هغه سړک چې دی په هغې کې کار شروع دی سړک بلاک دی. نو دا ملګری د بل ملګري ته کال وکړي چې هلکه په دې پلانکي سړک مه راځه کار پې شروع دی بلاک دی. دا خبر ورته وکړي ولې اپډیټ یې ورته سینډ کړل. دې ته موږ ټریګرډ اپډیټ وایو. ټریګرډ اپډیټ. بل دی موږ سره انکریمنټل. انکریمنټل کې همدا کس دې کس ته وایي چې هلکه نور هر څه په خپل ځای دي صرف پلانکی سړک چې دی بند دی. دې ته موږ انکریمنټل وایو. صحیح ده. نو آی هوپ انشاءالله چې په دې به پوه شوي یې او زموږ د دې ویډیو چې کوم دی همدې ځای پورې بس بھی کو انشاءالله د ایچ آر پی چې کوم پاتې برخه وي هغه به انشاءالله زه تاسو ته په نیکسټ ویډیو کې راولم. نو تر نیکسټ ویډیو پورې په الله سپارم او په آخر کې تاسو نه ریکویسټ چې زموږ چې کوم آی ټي هب چینل دی دا ځان سره سبسکرایب کړئ لایک کړئ ملګرو سره شیر کړئ. نو انشاءالله ملاویږو په نیکسټ ویډیو کې. تر بلې ویډیو پورې الله په امان. الله مو مل شه. السلام علیکم.